नवे दा खबर रागला چې د وزیر اعظم د طرفنا وزارت مذهبي امور ته دا خط او دا سمري اولېږلی شوه چې ته چې په دې اقلیتي کمیشن کې قادیانان هم شامل کا په دې اقلیتي کمیشن کې د قادیانانو د شاملېدو دپاره هم چې کم دی سوکا د هغې دپاره قانون تیار کړی د هغې دپاره مکمل طور باندې چې کم دی چې دا بیا کابینه کې پیش شي او دویم د دې حصه جوړ شي. اوس عزتمندو ستاسو په ذهن کې دا چې قادیانی چې دی نو دا مرتد دی، قادیانی چې دی دا زندیق دی، قادیانی چې دی دا واجب القتل دی. قادیانی د عام اقلیتونو غوندې حقوق د قادیانی نشته. دویمه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې قادیانی ځان ته مسلمان وایي، هغه نه د پاکستان آئین مني، نه د پاکستان قانون مني، نه د الله او د هغه د رسول قانون مني. هغه د دې ټولو نه غداري کړې ده. هغه د مسلمانانو یو داسې دشمن دی چې د په دشمنۍ کې شک نشته. او ظاهره خبره ده چې دا یو لار اوارول دي چا دپاره قادیانیت د مخکې راوستو دپاره. خو زما دپاره چې کوم دی ډېره د افسوس خبره دا ده چې کله د دې خبر په سوشل میډیا باندې راغی، د میډیا په ذریعه باندې دا خبر بریک شو. 21 تاریخ باندې دا کار شوی، 8 ورځې پکې درمیان کې تېرې شوې وې. 8مه ورځ باندې دا خبر میډیا بریک کړ چې دغسې چل شوی دی او وزیر اعظم دا چې کم دی دا سفارش کړی دی او خلکو په مسلمانانو کې یو بېچیني پیدا شوه. نو دلته کې قوم چې کم دی بیا په منځ کې تقسیم شو. زما له ډېر افسوس راشي په هغه قوم باندې چې خو رزقي د چا د برکته، ایمان د چا د خاطره ملو دی، اسلام د چا د خاطره ملو دی. په قبر کې به څوک په کار راځي، په ورځ د محشر به څوک په کار راځي. چې کله ته نه دا ټول خلک رستو شي نو بیا به هم د ده دپاره څوک ودرېږي چې کله غیرت په هغه نبي باندې د هغې مقرر شي او بل طرف ته د ده پارټي راشي، د ده رهبر راشي، د ده قائد راشي، نو دی ډایرکټ چې کوم دی د حضور علیه السلام لمن پرېږدي، د حضور علیه السلام دامن د رحمت نه ځان لرې کي او ډایرکټ شروع شي د خپل قائد، د خپلې پارټۍ او د خپل مشر دفاع شروع کی. داسې قوم چېرته ما نه ولیدلې. دا د ډېرې لوی تباهۍ آغاز دی چې یو قوم د حضور په ختم نبوت باندې تقسیم شي چې په کومه مسله کې زما جانان فرمایلی و چې دې کې 2 شرمخان 2 چیلم جګړې نشي کولی. دا زما د عزت او د ناموس مسله دومره واضحه ده. نن قوم راولګېده په حق مسله کې اختلاف شروع کو او دا زه چې کم دی مبالغه رایي نه کومه، دا زه سیاست نه کومه، دا زه چې کم دی د چا د مخالفت د وجې نه یم لګیا. دا ټول قوم ولیده چې کله خبر بریک شو چې داسې چل شوی دی نو یو قوم هغه و چې هغې چې کم دی وی چې دا خو ډېر غټ کار وشو او دا خو زمونږ مشر چې کم دی دا چل وکړو، دا خو دا چل وکړو، لګیا شو د هغې فضایل یې شروع کړه، د شاملېدو فضایل یې شروع کړه او چې بیا وروستو په سباله باندې پته ولګېده چې نه لا منظوري نه ده شوې. د میډیا خبر چې کم دی تر دې حده پورې خو ټیکو چې منظوري لیږلې ده خو منظوري شوې نه ده. نو واپس چې کم دی بیا د نه شاملېدو خبرې شروع کړې چې نه او دا میډیا غلطې وایي، دا میډیا افواګانې خورئ او دا میډیا داسې نه دي شامل شوی. مې مخکې خبره ټیک وه که اوسنۍ خبره ټیک ده. که مخکې تا په شاملېدو باندې فضایل بیانول او اوس په نه شاملېدو باندې بیانوي نو مطلب دا دی چې ستا په سینه کې عشق او محبت د مدینې منورې د جانان نشته. ته په حب عمران کې لیونی شوی، ته د خپلې پارټۍ په محبت کې لیونی شوی او تا په خپلې پارټۍ کې تر دې حده رسېدلی چې د حضور د عزت او د ناموس خبر هم تا وروستو پرېښوده. نو چې کله په دغې قبر کې دې کېږي تا نه به دا ټول خلک واپس راشي. نو که تا غلامي د مدینې منورې د جانان کړي نو په قبر کې چې دې په کار راځي والله که د دې قایدینو غلامي دې په کار راشي په قبر کې به د غلامي د مدینې منورې د جانان مبارک په کار راځي. تاسو کوم خلک چې سوشل میډیا سره وابسته دي په ایمان یې ووایي اول د شاملېدو فضایل بیانېدل که نه بیانېدل. هر طرف ته شروع وه او دا خو ډېر غټ کار شوی دی چې بیا کله خبره داسې راغله چې ټول امت مسلمه په یو پیج باندې شو او ټول علما صلحا هر یو انسان په دې باندې د خپل غم او غصې اظهار وکړ. نو بیا 8 ورځې پس هر یو وزارت ته خیال راغی. اول کې دا خبره چې کم دی چا محسوسه کړې نه ده. وزیران ټول په خپل اجلاس کې ناستې دي، فیصله چې کم دی ورکړې شوې ده مګر چا دا محسوسه کړې نه ده چې دا دومره خطرناکه خبره روانه ده. بیا پکې 8 ورځې منځ کې تېرې شوي دي بیا هم چا نه ده محسوسه کړې. څنګه چې مخکې د حج د فارم نه
د ختم نبوت هغه خبره جدا شوه اړو چا چې کوم دی محسوسوله نه خو چې کله خبره بریک شوه نو د هغې نه پس بیا غوبل جوړ شو نو بیا خلک لګیا شي د کریډټ په چکرو کې شي او بیا خلک لګیا شي بیا څه وایي دا چې کوم دی څه چلو شو دا خو چې کوم دی فلانې خبر نو فلانې خبر شو ما وی عجیبه خبره دا ده اته ورځې منځ کې تېرې شوې ښځه دغه خبره هم یو طرف ته کېده کم از کم دا خو ټول قوم تسلیم کړه په دې کې خو میډیا غلط خبر نه دی ورکړی دا خو وزارت مذهبي امور تسلیم کړه دا خو ټولو دا خبره تسلیم کړه چې او د وزیر اعظم د طرف نه دا سفارش راغلی دی اوس ماله جواب راکې چې کله وزیر اعظم د قادیانانو چاپلوسي وکړه د قادیانانو په حق کې خبره وکړه د قادیانانو په اقلیت کې د تسلیمولو خبره وکړه او د کمیشن کې د شاملولو خبره وکړه او دا څومره خطرناکه خبره ده دا دومره خطرناکه خبره ده چې سبا به تا سره په اجلاس کې یو ځای باندې قادیانان هم ناست دي د چا چې شکلونه مونږ لیدل نه غواړو د چا نه چې مونږ د خپل کور سپیم لرې ساتو څوک چې مونږ د ځناورو د خنزیرانو نه بدتر ګڼو څنګه د چا باره کې چې مونږ وایو چې ځناور هم د حضور د ختم نبوت چې کوم دی څه کړې ده د هغې ګواهي کړې ده یو عربي راځي او د بانډې نه راځي په لستوڼي کې ورسره سمساره ده حضور په وړاندې چې کوم دی اچوي او هغه حضور ته وایي ووایه چې که دا چې کوم دی زما په دغې لستوڼي کې څه دي که دا ګواهي ورکړي چې ته د الله رسول یې زه به ایمان راوړم جانان مبارک چې کوم دی هغه سمسارې ته مخاطب کیږي او فرمایي ورته څه ورته وایي یا دوبو اے سمسارې د سمسارې نه جواب راځي لبیک و سعدیک یا رسول الله حضور ورته فرمایي من تعبدو د چا عبادت کې سمساره جواب ورکوي الذي فی السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبیله زه د هغه چا عبادت کوم چې د هغه بادشاهي په ځمکو اسمانونو کې ده بیا ورته زما جانان مبارک فرمایي یاد رب من انا اے سمسارې زه څوک یم سمساره جواب ورکوي فصیح زبان باندې بلیغ زبان باندې انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین ته د الله جل جلاله رسول او خاتم النبیین ستانه پس بل نبی نشي راتلی افسوس خبره دا ده چې هغه خلک به بیا تا سره په اجلاسونو کې کینی چې دا کمیشن چې کوم دی د دې کې منظوري ورشي هغه خلک به بیا رو رو هغې ته لارې ښکاره طور باندې اوارېږي د هغې چې کوم دی خپلې به بیا څه کېږي هغه کنجرخانې چې دي ورته عبادت خانې وایي هغه به هم آبادوي همدارنګې هغې به لګیا وي او مختلفو شکلونو سره به په دې وطن کې ښکاره باندې راځي بیا به د خپل مشر کالم مناوي د هغه د مذهبي رسومات به هم کوي د هغه دپاره به کلم کله ازادي شي اوس ماله د دې خبرې جواب د حضور غلامان راکړئ مسلمانان راکړئ چې چا کلمه د عمران نه بلکې د مدینې منورې د جانان ویلي وي هغه جواب راکړئ چې ده خو دا خبره وکړه د ده خبره خو تسلیم شوه چې دا د ده د طرف نه دا خبره راغله دا کوشش دا یعنی دا خبره ښکاره طور د ده ده اوس د ده شاته څوک دي دی چلی څوک د ده چابي څوک تا وایي هغې سره زمونږ کار نشته استعمالیږي دی مهره دا ده نو جواب راله راکړئ آیا د دې نه پس عمران ته عاشق رسول ویل د دې نه پس هغه ته محافظ ختم نبوت ویل د دې نه پس هغه ته دا خو مونږ پاک کا وخت کې دا خبرې قوم ته کړې وې چې کله داسې عملونه رها کړه کله دې هلته لاړو شاباسې واغسته او د هلته ووې چې دا کار ما کړی دی او څو ورځې وړاندې د امریکې چې کوم دی د هغې یو رپورټ راغی پاکستان له د ټولو نه اول شاباسې ورکړی دی چې پاکستان د خپل نصاب نه اسلامي مواد اخکل موجوده حکومت یې یاد کړی دی همدارنګې د انتہا پسندے خلاف یعنی د مذہب پسندے خلاف بھرپور اقدامات وکړل آسې عملونه رها کړه مونږ د دې بھرپور حمایت کوو او ډېر لوی کار یې وکړو مې چې کله دشمن په ملا باندې وټپولې نو پوه شه چې خبره ډېره خطا روانه ده خبره ډېره خطرناکه روانه ده اوس د دې نه پس بیا چې کوم دی د پوزیشن ما ته واضحه کړې آیا چې دی بیا هم خپې به لخپې ګرځي د عاشق رسول کېدی شي چې د لاس کې تسبیح نیولې وي دا بیا هم د حضور غلام کېدی شي ځکه عزتمندو ډېر خبره د سیاست نه هټ کر واورئ چې څوک په دغه معامله کې د ده په تقویت کې شریک دي چې دله طاقت ورکوي دله قوت ورکوي زما محبوب علیه السلام فرمایي من مشا مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام حضور فرمایي چې چا د ظالم ملګرتیا وکړه
او د پتم وا چې دا ظالم دی او دا ظالم مضبوط ک د دست بازو جوړ شو دله قوت ورک ورته پتم و چې دا ظالم دی حضور فرمای دا بیا زما امتی نه دی د بیا خپل تعلق زما سره ختم ک مال جواب راکې د حضور په ختم نبوت باندې حمله کول نه باندې ظلم په مقدس مکه باندې شته د حضور علیہ السلام په ناموس باندې او د حضور علیہ السلام یو ګستاخ رها کول پاغه باندې د مغرب نه داد غسل د دې نه باندې ظلم په مقدس مکه باندې بل شته د حضور علیہ السلام عاشقان او غلامان سلوی خزر و نزیات علماء صلحا دا په جیلونو کې بندول د سید زادو کورونو ته ورتلل دا غي د کورونو بی عزته کول همدارنګي جماعت کې سره د په حکم سره د بوټانو ګرځیدل همدارنګي د علماو کتابخانه زمکه ته دا غي کتابونه زمکه تراوشتل په جیلونو کې بوډاګان مشران سپینګری علما شهیدان کېدل د دې نه باندې ظلم په مقدس مکه باندې بلشتا چې د دې ظلم باوجود نن مسلمان په خپل نبی باندې غیرت نه کوي زمونږ دا خبره د سیاست د دې وجه نه دا زه نه وایم چې زه د تحریک لبیک والا یم هغه د تحریک انصاف والا دی دا د پی ټی دا د پیپل پارټۍ والا دی دا نیشنل پارټۍ والا دی په ذات د خدای قسم چې مونږ دې دومره ګران میدان ته غاړه ایښودې ده چې د الله او د هغه د رسول د دین د دغه خدمت مو پکې په ذهن کې نه وي دومره ګران میدان دی والله که ما سوچ او تصور کې هم دا راوستې وې چې زه به یو سکنډ هم په دې کې تېر کړم دا اسانې خبرې خو نه دي مالی جانی قربانی غواړي یوه قربانی نه غواړي صرف جانی نه غواړي مالیم غواړي جانیم غواړي او آسان کار والله که دی خلک ناست دي دې ته پته ده چې څومره ګران کار دی خو دې دومره ګران کار ته که مونږ غاړه ایښودې ده صرف په دې وجه باندې د سیاست نه هټ کر درته زه دا خبره کوم چې سبا له زمونږ سترګې پټېدونکي دی نن دی او که سبا دی دا سترګې پټېدونکي دي چې سبا د حضور په وړاندې دقسې ټیټې سترګې ولاړ یو نو دی عاشق صادق راته 1953 کې د پانسه په تخته باندې ولاړو او دی ویلي دي چې وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کومه سودا چې د نن او ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر کړه را پورته په دیوال دا تماشا چې د نن هغه مبارک په اکه ټیم کې ویلیو چې وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې نن د سترګې کولو دي نن دله د لاسو طاقت الله درکړی دی نن یې دله د سینې قوت درکړی دی نن د حضور د دین دپاره میدان ته شه نن د حضور د عزت او ناموس دپاره میدان ته شه سبا به در سره دا موقع نه وي نن در سره دا موقع ده کرونا راغلی ده خلک وایي فلاني ځای کې 1500 مړه شو دلته 2000 مړه شو د مرګ اسباب ډیر دي مرګ به الله د داسې څیز نه راولي چې ته یې وینې نه په لاسو باندې مرګ نه خلاصې نشته مګر د هغې مرګ مزه به جدا وي چې په قبر کې د مدینې منورې جانان تا په خپله غوش کې واخلي حضور ملایکو ته وایي چې دنه څه تپوس نه کوئ دا زما غلام دی په ما باندې غیرت کړی دی لہذا عزتمندو د ټولو ناول په حکومت وخت ته د هغې چمچو ته او د هغې یارانو حمایتیانو ته قادیانانو ته د خپل تحریک د طرف نه د خیبر پښتونخوا د طرف نه دا پیغام ورکوم چې موږ هر څه برداشت کولی شو مګر د حضور په عزت او ناموس حمله چرې نشو برداشت کولی او بیا ورته دا تاسو ته دا وایم چې داسې خبرو کې وده کېږئ مفاد پرستو ته مه ځئ په داسې خبرو کې د حضور دین دومره عجیبه وخت راغی چې قسم په ذات د خدای چې خلکو ځان د ایمان نه خلاص کړو د پارټۍ په محبشي په ختم نبوت پورې خبرې کوي ځان د ایمان نه خلاصوي باس هم ورسره نشي کولی او یارېږي پرې همدردي دي وي ورسره که باس ورسره کوم ډایرکټ ځان د ایمان نه خلاصوي الله کریم دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او رب لا یزال دې زموږ او ستاسو هره ساه په هر ساعت او هر غړی کې د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس لپاره وګرځئ امین